أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. در سورة الزمر دے او قرآن کی دا 39 نمبر سورت ہے په ترتیب مصحفی یا ترتیب عثمانی کی. په ترتیب نزولی کی چې د اسمان نه نازل شوی دی نو بده کې دا 59 نمبر سورت دی او د سورت سبا نه وروسته نازل شوی دی. د دې سورت مخکینی سورت سره مناسبت دا دی چې په مخکینی سورت کې به سورت الصاد د مشرکینو تردید وشو، د شرک تردید وشو چې شرک خطرناک څیز دی او د مسلمان د انسان په حیثیت باندې یو مکلف مخلوق په حیثیت باندې شرک ول لوی جرم دی، لوی قباحت لري. په دې ذکر کې دغه شرک تفسیر ذکر کیږي، د شرک څه شی دی او د هغه شرک کمزوري ذکر کیږي، د څومره کمزور او څومره نقصان شي دی او د هغه په مقابل کې توحید څومره قوي او مضبوط څیز دی. نو بس دغه د دوه سورتونو مناسبت دی. د دې صورت مرکزی عنوان چې کوم دی نو هغه د شرک تمام قسمونه د تمام قسمونو تردید دی او توحید اثبات دی. د عنوان دی په شرک چې څومره قسمونه دي هغه شرک په عبادت دی او هغه د عقیدې سره تعلق لري، او د عمل سره تعلق لري او د دعا سره تعلق لري چې کوم قسم سره تعلق دی او څومره اقسام دي. د شرک اقسام مکه تفصیل در شوی دي، هغه ټول قسمونو تردید د صورت کې موجود دي او چې کله شرک رد شي توحید په خپل معنی ثابتېږي. د دې صورت دا غوڼ صورت چې کوم دی خلاصه ر صورت چې په دې کم کم سبقونه پکې دي. دا غوڼ صورت چې کوم دی تقسیم دی یو 100 بابونو ته. اولنې باب په دې کې چې کوم دی د 1 آیت نو واخله د 20 نمبر آیت پورې دی. د 1 نواله د 20 پورې د ځان مستقیل سبقونه یو باب دی. په دې کې چې کوم دنه سبقونه پراتري داغي خلاصه ده چې په اول کې به صفت د کتاب ذکر شي، د قران څنګه کتاب دی داغي صفات به ذکر شي، بیا به داور توحید ذکر شي. داور توحید یا عنوان د سورۃ چې کوم دی به ذکر شي. داغه د وروسته بیا دغه عنوان یا دعوه د صورت باندې تفصیلی مضمون ذکر کیږي، دلایل به ذکر کیږي. داغه د وروسته بیا د هغه سيزونو رد د چې کوم د کوم ګمانونو به کافرانو کول چې موږ د بت پرستی ځکه قایل یو چې د بت پرستی د بتان موږ الله ته ورنږدې کوي، د هغه بدګمانو تردید دی. بیا آخر کې چې کوم دی د هغه خلکو رد دی، د علی حی باطله او تردید د چې کوم خلکو په ویل چې د الله تعالی د فار نعوذ بالله اولاد هم شته، دا خلکو تردید دی. دا 20 نمبر پورې سبقونو خلاصه شو. اولنی آیات کې الله تعالی فرمایي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نازل دل د دې کتاب طرف د الله تعالی نه د غالب او حکمت والا ذات. نو دې کې د قران صفات ذکر شو او د سې د بل عبارت سره بل عنوان سره د سې ویل چې صداقت د کتاب ذکر شو چې قران صحیح کتاب دی ځکه چې د الله تعالی طرف نه نازل شوی دی. یا د سې وایي چې د قران صفت دا د الله طرف نه نازل شوی دی. د مشرکانو داوا رد شو چې هغه ویل ابتراء او دروغ دي، هغه داوا رد شو او د الله تعالی د لپاره دوه صفاتونه ذکر شو. یو صفت دا چې العزیز او غالب دی. د العزیز د صفت نه معلومه شوله چې کوم خلق د الله تعالی ردی کتاب مخالف دي، د دې د نظام او د دې د اصول مخالف دي، دغه خلق د الله تعالی د قبضې نه بهر نه دي. الله تعالی په هر ټیم کې رانیول شي، راو به نسی او سنگین سزا به ولور کی ځکه الله تعالی د کتاب نازل کړي د عزیز ذات غالب ذات ته سو کې د قبضې نه بار کې دي نشي. نو دسي وایا چې قرآنی نظام د مخالفین چې کوم دی غدار الله تعالی د قبضې نه بهر نه دي، نو دغه د پاره یو قسم لا خبردار شو وارننګ شو چې تاسو د الله تعالی په سخت غریب کې راګری دی شي او د الله تعالی د قهر په انتظار باندې وسیږي. الحکیم الله تعالی حکمت والا دی، دسی الله چې حکمت والا دی.
دا د یو سوال جواب دی چې کله کتاب الله نازل کو مخلوق ټول په مخالفت کې لګیا رہے سو کې عبادت نه مني سو کې نظام نه مني سو کې عقیده نه مني سو د قرآنی تعلیمات قائل نه دي سو کې د عدالت نه دي قائل سو کې د نظام معیشت نه دي قائل او ټول خلک باقیان دي بیا الله تعالی دومره غالب ذات د ټول خلک رانیولې شي نو بیا د خلک ولې ژوند دی ګرځي دا سوال جوړیږي ناغه جواب الحکیم کې ذکر شو چې همدغه شان ته کې دا چې د خلک دغه سي کوي الله تعالی بدی مان الله سره سي غالب دی لیکن د الله تعالی حکیم حکمت والا ذات دی او د حکمت تقاضا دا د جدي خلکو له مقور کړل په حال نه رانسي په دې کې حکمت دی ان انزلنا الیک الكتاب یقینا موږ نازل کړی ته ته پیغمبر دی کتاب لره قران موږ نازل کړی دی دا هم صداقت د کتاب د کتاب موږ په خپل نازل کړی دی بل سندي آسمانی پیغام دی خدای پیغام دی بالحق د پاره د حق حق څه ته ویل کېږي حق هم دغه دین نه عبارت دی چې کوم اوامر او نواهی کوم احکام الله تعالی را لګلي هغه ته دین هم ویل کېږي هغه ته حق هم ویل کېږي نو کتاب دې لپاره نازل شوی دی چې دغه آسمانی قوانین چې کوم دین هغه ته راورسیږي فاعبد الله نو بندگی کوه د الله تعالی مخلص له الدین چې خالص کړی دی الله تعالی د لپاره دین در د حق تفصیل له چې کتاب د حق د پار راغلی دا حق څه شی دی حق بس دا دی د الله تعالی بندگی کوه د بل چا یې مکوه دا حق دی او دسه بندگی د الله کوه چې مخلص له الدین خالص کړی د الله تعالی لپاره دین نو ډېر مشرکان د الله تعالی بندگی کوي خدایي بندگی قابل قبول نه راځي چې هغه الله تعالی لپاره بندگی خالص کړی نه ده هغه به کې نور شرکونه او ریاګانی هم قائم او دائم ساتي دغه عبادت د نه عبادت قائم مقام شو ګویا دا اړو عبادت دی نه مخلصان خالص کول چې کوم دا توحید دی چې خالص کړي دی الله تعالی د لپاره دین الله تعالی د سي بندگی کوي چې دین ورله خالص دا دین څه شی دی امام مجاهد رحمه الله چې کوم مشهور مفسر دی دی فرمایي چې دین دې ته ویل کېږي د الله تعالی کوم اوامر دي احکام دي او کم نواهی دي چې کوم خبرو د خلک منی کړي دي دا غټول چې راجم شي د دین ویل کېږي دا دین دی نو چې کله مسله هم دغه شول چې ټول اوامر او نواهی ټول احکام د الله تعالی دین دی نو د دین هغه خلکو جواب خود به خود باندې وشو چې اسلام تعریف هغه دا کوي چې اسلام دی ته وایي چې منځ کوا روزه نه حج زکات ادا کوا او د مور خپل خدمت کوا دومره کې چې کړي دي او د سینه بیا به دومره غټ کتاب دومره کچو خبرو د پاره نه نازلې د دین په پته لګي چې دین یو لوی نظام دی ادخلوا فی السلم کافه کې مخکې دا مضمونونه تر شویم دي چې اسلام د مقدس دین دی لوی نظام دی چې په دې کې عبادت ځان له خالص الله لکه هغه کې به شرک نه کوي نظام معیشت د روزګار او د ژوند تیرول چې کوم اصول دي هغه کې به هم د الله تعالی پورا مني سود نه بزان ساتي د حرام نه بزان ساتي د رشوت نه بزان ساتي جواری نه بزان ساتي کم چې حرام ذرایع دي هغه به اختیار او دغه شان د ګستا په اجتماعي ژوند کې اسلامی حاکمیت ځان له اصول لري ځان له احکام لري باقي کوم د یو الله مني د بل چا بنه مني او دغه نه علاوه چې کوم د نظام تعلیم د به هم د کوم نصاب د الله تعالی مني د خدای نصاب نه منکرېږي نه دا ټول خبره چې راجم شي د دې ته دین ویل کیږي او دا ټول خبره چې د جدل کې راواخلي ایواز عبادت ته راوړي عبادت به دومره راوړه کې د ستر د امز روزه حج زکات ته راوړي نور پاتې شي نو دا به دین نه دی دا باسي او سو اجزا شو د اجزا مد دین مستاق کې دین شي دا در دین تعریف نه دی قران کې کوم ځکه کوم د دین ټکي راغلی نو په معنا د بدلی سر راځي لکه مالک یوم الدین د لغوي معنا ده او په معنا د نظام او قانون سر راځي لکه بنور ځکه کې واخل دي ځکه کې واخله اوامر او نواهی راځم کې قانون هم ویل کېږي د انسان د ژوند قانون دغه شان د کې په صورت یوسف کې دغه مضمون د جما کان یوسف ول یاخذ اخاه په دین الملک یوسف علی السلام نشو کولای د بادشاه په قانون کې خپل ضرور راګر کړي وزن سره پاتې کړي البته په معنا د قانون سره بل معنا یې نشته دی او دغه نه علاوه چې کوم دی اعلی ان الدین عند الله الاسلام هم دغه کې په معنا د قانون سره دی نو پته ولګي چې په قبر کې چې کوم تاسو کېږي چې ما دین او کستا دین څه دی هم دغه دین ته مراد دی چې په کوم کې دا ټول خبر راجم شي عبادت هم پکې شامل شي عقیده هم پکې شامل شي
او دغه شان د کې معیشت عدالت حاکمیت د ټول را جمع کی نو هغه مجموعي شکل ته بیا دین ویل کېږي د ټول باره کې به الله تعالی پورا تپوس کوي نو د سینش ولا چې غني په حکمرانی حساب کې تخود مختاري ځان له عذرونو باندې جوړوا او د باقي چې کوم سيزونو کې دنیاوي تاوان ګټي والا امتحان به کې نشته دی هغه کې قائل شي نو خیر دی نو دین د څه خبره نه ده الا لله الدين الخالص خبردار خاص الله تعالی د لپاره دین دی خالص هم تک په معنی د قانون سره چې الله تعالی د لپاره نظام خالص دی قانون خالص دی پاګي دا ټوري خبري بدنه تشماري د خالص مطلب دا دی چې د مخلوق د بار ځان خود ریاکاری د دینه په بغیري دغه شان د کې کم اعمال چې تکي او د الله صرف الله تعالی په امداد باندې بلګیا یو د څه اس عقیده بل لري چې الله تعالی حکم کړی دی خاص الله د رضا لپاره کوم د بل چا په کې دخل نشته دی نو دا خالص دغه خلوص ته چې کم دی نو توحید ویل کېږي او د همدغه ته هغه شی چې کم کې شرک نه ریاکاری نه هغه ته خالص ویل کېږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هم دغه شان د روایت نقل یو صحابي راغی نبی علیہ السلام نه تاسو چې کله زه یو څه چاله ورکوم صدقه کوم نه بڑا کې مې خبر را ولاړیږي او خبره د دې چې یاره زه ورکوم چې د خلکو په تعریفونه وکي به خلکو کې په سخی سره باندې مشهور شم او دا کار زما سره بیا کې بڑا کې مې را ولاړیږي د دې سو بال او دغه کار دغه صدقې زما پیدا کوي کنه نبی علیہ السلام دا معنا کو او دا آیت یې ولوست چې الا لله الدين الخالص خبردار خاص د الله تعالی د لپاره دین دی خالص نو دغه ریاکاری چې په شامل شو دغه الله تعالی نه قبل د بشر کې راځي والذین اتخذوا او هغه کسان چې نیولې دي من دونه بغیر د الله تعالی نه اولیاء کارسازان اولیاء جمع د کارساز ولید په معنا د کارساز یا په معنا د معبود دوانو سر راځي یعنی هغه خلک چې هغه خیال دا چې زموږ سره د دنیوي نظام کې یا په عبادتو کې به هر څه کې مرسته کوي نو د الله تعالی نه بغیر بل څوک هم شته د عقیده لرل او یی د عقیده د چې کوم د بندګي کوو نه بل چا د پاره به هم کولای شو عبادت هم بل چا د پاره کولای شو د بل چا نه هم معبود جوړول شو د عقیده په جوړه کړل بیا ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفى دوی د څه وایي چې موږ خو عبادت نه کوو د بوتانو یا د قبرونو الا ليقربنا مگر دې د پاره چې موږ نزدیکی الى الله الله ته زلفن په مرتبه کې مشرکان نه تاسو وشي تاسو د بوتانو عبادت وری کوي تاسو په خپل لاسونو جوړ کړی دي نو پایدې به څه شوا هغه ځان لړ مجبور دي تاسو بندګي څنګه کوي دی ویل موږ دې لپاره بندګي کوو چې دا بوتان موږ الله ته ورنږدې کوي زموږ اعمال الله ته ورنږدې کوي زموږ ضرورتونه مجبوریان الله ته وړي او الله ته پیش کوي دا ول پوره کوي نو په دې وجه باندې موږ د دې قایل چې دای نشي کولای خدا زموږ د منځ کې واسطه الله تعالی ته وړل کوي نو دې لپاره معرفت القرآن ذکر کړی دی چې د مشرکانو څومره مشرکان چې هغه وخت کې یا د غینه مکه تیر شوی دي په دې کې د چا شک نه و چې زموږ ضرورتونه الله پوره کوي مشرکان د دې کې اختلاف نه کوي په دې کې اختلاف نه و چې ټول مخلوقات او خالق صرف الله دی په دې کې د چا اختلاف نه و دوی د سینې دی ویل چې بوتان څوک پیدا کولای شي د سینې دی ویل بس پوري خو د دوی مشکله مسالې د سیوا چې د شیطان په لمسون باندې دوی د نیکانو خلکو شکلې جوړې کړې په ګټو باندې او ځنې خلکو د پرشتو جوړې کړې وي خپل تصور مطابق چې ګنې پرشته بدسي بیا دغه تصویران چې جوړ کړي د شیطان په مشوره باندې نو دوی اول سر کې دوی خیال دسیو چې دا چې کله به کور کې پراته نه مونږ ته به د نیکان خلک را یادېږي نو موږ به یو دیني غیرت را ولاړېږي یو شیطاني غونې وسوسه وه بیا یوه زمانه چې تېره شوله د هغې نه وروسته نو دوی وروستنو پیړو کې دا خبره خوره شوله چې د دې تصویرانو د دې شکلونو څوک عبادت کوي تعظیم او احترام کوي نو دغه تصویران چې د چا دي که د پرشتو دي که د نیکانو خلکو دي هغه خلک به د خپلو شکلونو تصویرونو باندې خفه کېږي نو چې ته عبادت کوې نو هغه کس تانه خوشحاله شي او ستا سپارش الله ته وکړي چې دا کس زما کس دی دې ماپ کا ضرورتونه وله پوره کړه مارین قرآن وایي چې په هغه زمانې مشرکان د دې زمانې د مشرکانو نه ډېر ښه ځکه چې دای خو منله چې الله تعالی شته ضرورتونه پوره کولی شي خو منځ کې واسطه جوړوله واسطه باطله وه دومره ګناهګارو په دې زمانه کې چې تاسو د کمونیزم او د سوشالیزم کوم عقیده راغه متعلق تاسو په دې انجام باندې ورسېږئ چې دا خلک الله تعالی د وجود نه دی قائل
او که د وجود قائل به د نظام نه دی قائل چې د نظام الله تعالی نظام د سر نعوذ بالله موږ سره پیټ نه قابل قبول نه قابل عمل نه دی په نظام اعتراض دی نو دومره بدترین کافران چې د الله تعالی د وجود نه منکر شي او یا ول په نظام باندې اعتراض کوي دا نظام ټیک نه دی برابر نه دی وای دا دومره غټ کفر دی چې دغه مشرکانو نه هم دا کفر قبیح دی بدترین دی په دې وجه باندې معرب القرآن مخکې لیکلي دي چې په دنیا کې اکثری دنیا کې دغه کمونیزم ناپیز دی سوشلیزم ناپیز دی لیبرالیزم ناپیز دی کوم چې دغه نظامونه چې د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې ډاری کې تراز دی وای دغه خلکو ډېر نوې وسایل جوړ کړي دي ډېر نوې دوايانې او ډېر د سہولیاتو په تک کې په ارمان باندې وای مړ شو لیکن تاسو بینه چې نه جرایم ختميږي او نه د خلکو ضرورتونه پوره کیږي که خلک نوې دوايانې جوړوي نو داغه د چوند بیمارانه وي سیوا کیږي دا ماری پلی کړي که خلک د امن او امان د لپاره نوې منسوبې کوي نوې آلات پټ کوي او نوې ټریننګونه خپل خلکو لور کوي دا هغه نو سوچون د جرایم سیوا کیږي جرایم نه کنټرولېږي وای نه چې امن ورې د نصيحت ورې د نه خوشحالي ورې ده وای وجه دا چې دا خلک به د بدترین شرک اخته دي چې هغه سزا الله تعالی پر دنیا باندې هم ورکول غواړي چې سم شي نو دغه خلاصه دا راوځي چې د موجوده دنیا کې جسمونه کړهونه او دردونه خلکو ته پیښ دي مخې ته دي نو تقریبا غټ جرم د خلکو دار اجتماعي چې د کمونیزم لیبرالایزم سوشلیزم قائل دي ودی کې ژوند تیری وای دا وجه دا مارب قرآن دې آیات لاندې لیکلي دي ان الله يحكم بينهم یقین الله تعالی په سلاو کې پمند دوی کې فيما هم فيه يختلفون فهغه څه چې دوی په هغه کې اختلاف کوي دې ځکه کې یو سوال راشي چې په سره خو سم الله کله دخل په باطل باندې دي او توحید یو ضروری عنوان دی شرک باطل دی در انسان تبعید لپاره یو بنیادی شی دی په سره قرآن کې موجود ده حدیثو کې موجود ده وسم شته او دغه آیات نه معلومیږي چې دا په سره به ورسته کیږي قیامت په ورځ باندې بکیږي جواب د هغې نه دا ده چې فیصله کول دوه قسمه دي یو قولي فیصله ده چې دا حق دی دا باطل دی دا قولي فیصله ده نو قولي فیصله موجود ده عملی فیصله چې کوم ده چې حق خلق حق پرست جنت ته بوتلی شي او باطل پرست جهنم ته واچولی شي دا عملی فیصله به قیامت په ورځ باندې کیږي الله تعالی باطلان ټول جهنم ته ورواچي عملی فیصله به وشي په الحال عملی فیصله نه ده قولي ده بلکې به عملی وشي ان الله یقین الله تعالی لا يهدي هدایت نه کوي من هو کاذب کفار هغه څوک چې دروغجن یو کافری مارب القرآن لیکلی دی چې کاذبون د دینه مراد هغه ویناګان دي چې په خله باندې دروغ وي د اسلام خلاف خود ساخته دلایل وي منګړت دلایل چې کله بده باندې عمل وشي دا نقصان کیږي او کله بل عمل وشي دا بل نقصان کیږي او دا د سينو وبکار دا هغه سينو وبکار او دا د سينو نو هغه سينو په دې خله باندې چې کوم د اسلام مخالفت دي ته دروغ ویل کی دا کاذب دي او په عقیده کې چې د الله تعالی د وجود او د صفات او د نظام نه دی قائل نو دغه کوپر دی هغه سړی چې په خپل باندې غلطي خبرې کوي واقع دیم ګډه وړي نو دغه سړی ته الله تعالی هدایت نه کوي د خلاصه شو نو اندازه لګي چې هدایت چاته کوي هغه چاته کوي چې په خپل باندې ګډي وړي نه وي او د حق په طرف کې لګیدل چې حق معلوم کوم نو په کوم تیارو کې دی الله راغباسي خو چې کوم سړی په خپل باندې دروغ و عزت کوي او عقیده یې ګډه وړي نو بس الله تعالی د دین ولا مکمل وړ تور کې د دین ته خطرناک شیخ کار کوي نور ذکرو کې داغي مثالونه تر شوی دي چې انما يصعد في السماء چې د خلکو در دین خبره وکړي دا الله تعالی د څه ګران کړي ته چې اسمان تر خطر مې وتویل ته سره عملي کولای نشي دومره بلا باندې قصيبت وکړي